ناچاره ما نو د دې چې دی نو زر پر زر غم په کار دی د دې کاکا څومره نقصان شوی دی نو برای مهرباني. السلام علیکم دوستانو، سمیع خان یم. دا وخت زه په کوملۍ کې حاضر یم. کوملۍ چې دا نو دا د کارشک کلي سره جوخت یو محله ده او دا په داموړی یونین کونسل کې راځي او په حالیه بارانونو کې چې دی زه دا وخت د امجد والد صاحب سره ولاړ یم چې د امجد کور چې دی نو هغه ډېر زیات متاثره شوی دی او زه به تاسو ته هغه هر طرف وښایم د هغې ته لاندې پرې خوړ بهیږي او پاس نه چې دی نو خاوره چې ده نو هغه روانه ده. نو د دوی کور او دیرې ته چې دی نو غټه خطره ده. نو زما حکومتي چارواکو ته دا سوال دی چې یاره زر تر زره چې دی د دې غم وکړی شي ځکه چې دې کې انساني روحونو ته جانونو ته خطره ده. نو برای مهرباني د دې ډېر زر غور وکړئ او دا خلک چې دی نو د تکلیفونو نه بچ کړي. السلام علیکم. په بارانونو کې دا زموږ تاسو الله پاک به کور د حکومت ته سوال کوم ډېر عاجز یم او مالا د دې زر تر زر غور شي او کور به څو سر د لاندې خوړ بيږي. ما حکومت ته دا درخواست دی چې موږ زر تر زر د وټي غور کې او د مای چا نکی په ناچاره ما چې مالا دا وټو کې ازما دا کور بچ څو کته شي دا د امجد بایدو کور دی او دا یو سره اجرا د مخامخ راځي تاسو ته چاپیره هم زده آبادی خیمه دا د دو غټه آبادی ده او الله پاک دې دا روانه نه نو راځي چې دې ته کوم طرف نه مشکلات دي او څه دي نو تاسو ته هغه خایم ټولې دې شي چې دې کې دا وټه لګه شانشته ده فلان دي نه چې دی نو خوړتې خاورې ماورې وړي دي او دا خواته ځای چې دی نو تقریبا 100 فوټ پورې را وړ دی او دا تاسو لیدی شئ دا ټول کته خوېږي هغه وینئ دا ټوټل شی چې دی نو دا په خوېدو دی نو دا وګورئ نو د دې چې دی نو زر پر زر غم په کار دی ځکه چې بارانونه ودرېږي نه د کوم وخت نه شروع دي او لاندې اوبه چې دي نو هغه لا زیاتېږي او تاسو لیدی شئ چې دا ګړوبې په کته روان دی نو د دې د زر تر زر غم وکړي چې انساني جانونه چې دي هغه بچ کړی شي نو دوی ته ډېر مشکلات دي ډېر په تکلیف کې دي نو برای مهرباني که څوک ذاتي طور هم دوی سره ښېګړه کول غواړي نو هغه هم کولی شي زما د پیج په وساطت او حکومت ته زموږ درخواست دی چې زر تر زره چې دی دا مسله دې حل کړي چې دا خلک د ستونزو نه بچ شي. سایډوم یو نظر وګورئ چې دې کې تقریبا 100 فوټ دا ځمکه چې دا خوېدل لکه ته خور ته رسېدل دا جاخونه ونې ورسره تاسو لیدی شئ دا هم تلي دي نو د دې غریب چې دی نو ډېر زیات نقصان شوی دی او لا په مخه ته روان دی. نو دوستانو دې سایډ نه تاسو خو واضح لیدی شئ چې یاره د دې کاکا څومره نقصان شوی دی او مخې ته روان دی دا وګورئ هر څیز یې ولغورځول دی هغه ټیپونه پراته دي دا وګورئ او پاس چې دی نو نور څیزونه هم راغورځېدل دي نو دوی په ډېر تکلیف کې تاسو لیدی شئ او کافي غټ ځای چې دی نو هغه یې روان کړی دی. دا تاسو لیدی شئ دا کټایي د دې ځینه شروع ده او هغه پورې د دوی د حجرې پورې تلله او که فرض که دا معامله داسې پاتې شوه او حکومت د دې څه غم ونه کړو نو دا به د دوی کور ته هم ورسي او دا ځمکه او کور له هم روان کړي. د ټولو کتونکو ډېره مننه او زه سمیع خان دا وخت د چارچک کوملۍ نه تاسو سره په لاین یم نو برای مهرباني چې څوک مدد کولی شي هغه هم رامخې ته شي او حکومت ته درخواست دی چې زر تر زره د دې غور وکړي.